څرنګه چې اولاد له پکار دی چې د خپلو والدینو خیال وساتي او په اولاد باندې یعنی په بچو باندې د خپل مور او پلار څه حقوق وي چې د هغې خیال وساتي. نو دغه شانتي مور او پلار له پکار دي چې د خپلو بچو په صحیح طریقه باندې تربیت وکړي. اول دله ښکلی نوم کیږي، بیا ورله تربیت ښکلی وکړي او په درېیمه مرتبه کې دا مور او پلار د بچي له واده وکړي. خو د دې سره سره مور او پلار لا د دې خبرې هم ضرورت دی چې دوی خپلو بچو ته په یو نظر باندې ګوري. بچو کې چې دی نو پرخ نه کوي، د بچو سره انصاف کوي او چې یو بچی ته په یو نظر باندې ګوري او بل بچی ته په بل نظر باندې ګوري نو دا مناسب نه دي. بلکې دا ټول د دې که یو بچی دی که دوه بچي دي او که درې بچي دي خو دوی ته به په یو نظر باندې ګوري او دوی سره به یو شان معامله کوي. هغه جدا خبره ده چې د مور او پلار د یو بچي سره مینه سیوا وي، هغه زړه ته رانږدې وي، خو دغه مینه به په زړه کې ساتي او په ظاهر باندې به ټولو سره یو شان محبت ساتي، ټولو له به یو شان دې حصه ورکوي، د ټولو به یو شان خیال ساتي. نو والدینو له په دغې باندې نظر پکار دی چې په خپلو بچو کې فرق نه کوي. یو بچی ته په یو نظر ګوري، بل بچی ته په بل نظر ګوري، نو دا مناسب نه دي. بلکې دې کې به دوی د انصاف نه کار اخلي او انصاف دا دی چې ظاهري طور به د ټولو بچو سره یو شانتي معامله کوي. دا که د خوراک څښاک په ذریعې سره وي، دا که د جایداد په ذریعې سره وي، نو که جایداد تقسیموي نو هم به بچو ته یو شان ورکوي. دغه شانتي کو د خوراک تقسیم کوي نو دا به هم بچو ته یو شان ورکوي. دغه شانتي نور چې کم معاملات دي نو دا به د بچو سره صحیح ساتي، بچو ته به په یو نظر باندې ګوري. نور د زړه په مینه باندې الله تبارک وتعالی څوک نیسي نه. دا خامخا د یو انسان به په خپلو بچو کې د یو سره ډېر محبت وي، نو دغه محبت دی ساتي د هغه سره، خو د نورو سره دی بې انصافي نه کوي، د دې نورو دی هم خیال ساتي.